والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. رنبي باب دے باب المزمزة من اللبن دا پیو دسکلونا غړغړشتو کنا دا یاد داره مخی او مسئله تیره شو چې د لحومو د ابلو د خوراک نو دشتو کنا. امام احمد صاحب د وجوب قائل او درې واړه امامان نو قائله. دا د پیو مسئله د عام لفظ اختیار کا پی کې هغه به چې مستحب دی او د سکول کا پی د وخی وسکل پیو کې وجوب نه وي نو د پیو د سکونه مزمدشتو کنا. درې واړه امامان وي دا د آداب د طعام نه ده د مانځه سره تعلق نشته یعنی سړی چې پیوس کې نو خله د کنګال کې. امام مالک صاحب دا د ادب د صلات نه وای وی کمانځه ته درېږي نو خلو کنګال کا کمانځه ته نو درېږي نو خله کنګالون نشته. مسله بسيطه ده خو چې کوم علت او هغه علت په کوم سیس کې وی هغه نه خله کنګالول پکار دی. دغه حضور پیوس کله نو ان له د سما غړغړې وکړه و ان خله کنګال کړه او دی وین له د سما دې کې چکناهټ په غړوالي وي نو کوم شي کې چې غړوالي او خوندي نو هغه نه مخکې خله کنګالول پکار دی. روزه کې اکثر خلک سموسي وخوري کنه او دا نور سيزونه وخوري نو چې مانځه ته پاسه نو خله کنګاله دغه علت د سومت او د سومت پکې وي هغه خوند به په مانځه کې نو خیر استحباب ټول قائل دي. خدا درې واړه امامان دا په آداب د طعام کې شماري. امام مالک صاحب په آداب د صلات کې شماري او د ترمذی د وزن معلومیږي دا چې د آداب د صلات نو ګرځاو ځکه دا مسله د طهارت او د صلات ته نه مسله د طعام یو دو شاذ مسلک دي نورم او دې د غیرت ته زمنه مې اشاره وکړه. یو ډله د علماء داسې شاذه تیره شوې ده چې هغه وی که چا پیوس کړ نو خامخا مزمزه پې کول واجب دي. دلیل یې څه دی؟ ویحرم من بین فرث و دم دا پیدا کم دی نه راوځي وان لکم فی الانعام العبرة نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم د خاشرو د وینو په منځ کې دا پایو لار راغلی ده نو چې یو شی د فرث او د دم په منځ کې د هغې نه خوله کنګالول ضروري دي. دا د بعض علماو مسلک دی او باب یې پیښې دي په احادیثو په ناشنو کتابونو کې چې کوم ګورې د احادیثو کتابونه صرف دا نه دي نورم دي دا خو شپږ علماو منتخب کړي چې طالب لږ مناسبت پیدا شي کنه کتابونه خو ډېر دي. نو دا شاذ قول دی. دویم قول دا چاړو مزمزت شتنه نه طعامن نه پس نه د صلات نه پس د صلات لپاره ولی لبنان سائغا خالصا للشاربین خدای ورته ویلي دي. نو چا په نیم آیات عمل کړی چا په نیم آیات په نصف ثاني باندې عمل کړی. چاوی مزمزت واجب نه چاوی مزمزه پکې اړشتنه. صحیح دا چې د ادوار شاذ قولونه دي. مزمزت پکار ځکه حضور علت ویل دي ان له د سما دې کې غړواله دي د خله فن بندي چکناهټ ته نو مزمزت پکار ده. باب المزمزت من اللبن دا پایونه مزمزه پکار ده. انسان خدای به تو قال انسان له سنو کان زورین عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم شرب لبنا یوزل پیوسکل فدعا بمان فمضمضه دې راوغسته مزمزه وکړه وقال او وی ان له د سما دې کې غړوالي. وفي الباب عن سالم مثلا ومسلم قال ابو سعد احاديثنا سمعون وقد را بعض اهل العلم المزمزه من اللبن بعض علماء قائل دي چې لبن نو مزمزه پکار ده وهذا عندنا على الاستحباب دا مستحب خبره ده. ولم ير بعض المزمزه من اللبن بعض وی مزمزه ته مجد تشته پیدا اوس کل لبن خالصا سائغا خدای ویل دي د پيس کونو نه خو دغه نشته خو دې ته نه دي کنه چې ان له د سما دې علت ته نه کته. بابن فی کراهیت رد السلام غیر متوازن دام آداب دی
چې بیا او دسه نو جواب د سلام مکروه ده ورکول. دې کې څه فقهي خلاف نشته د فقهاو، خو بعد استنباطاتو کې خلاف ده. دې حدیث ته وایي نو بیا ورته وکړو. حدثنا انس بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد بن سفيان بن ضحاك بن عثمان نافع بن عمر ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. یو سړي په حضور سلام واچو او یبول د بول کور فلم يرد عليه جواب ورنک. قال ابو سعد حديث حسن سمعنا ما يكره هذا عندنا. دا ترمذی وای دا وقت مکروه دی اذا كان الغائط والبول چې په د اسمات ناستي بالفعل. وقد فسر بعض اهل العلم ذلك، ځکه بعض علما دا وایي چې بول باندې ځکه نو کې په بول ناستو. وهذا احسن شيء في هذا الباب. فدې باب کې د مهاجر ابن قنفذ د عبد الله ابن حنظله القمر ابن فقوه او جابر او بران احادیث راغلي. د مهاجر ابن قنفذ دا حدیث ته چې حضور چار دام ته ناستو او ما په سلام واچو جواب یې رانک. نو چې او داسې وکړو نو بیا جواب راک او بیا وی نه کرهت ان اذكر الله على غیر وضوء. ما دا خول نه چې زه د خدای نوم والم بیا او دسا دا یا الله د نور لسنه شلو کسانو باندې سلام اچول بندي. او شامی دا ټوله قصیده کې راوسته سلام کممنون علی من ستسمعو. تلاوت کون کے مز کون کے ذکر کون کے درس کے مشغولہ خوراک کون کے ذکر او دا اذان کون کے او سڑے خپل خد سره ناستی یا حمام کے ناستی یا متیاز تناستی او دسمان تناستی یا شطرنج باندې او پدای باندې مشغولې ته په سلام ما چوا. زپ نسواری سره سلام ناچو چې نسواره خپل یا کم سړی چې نه تناسته او ګیره خړای زپ سلام ناچو یا گانو تناستی ریډیو لګوري ځان ته وګانه اوري نو چې په ګناه مشغولې پای سلام ما چا. نسوارم ګنده شعر او سنه غانه بجانه اورې دلم ګنده شعر او ګیره خېلم ګنده شعر. نو چې څوک په ګناه یا په قبیح عمل مشغولې پاغه سلام ما چا. اوس د دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې جواب ورنکا. او د مهاجر ابن قنفذ حدیث کې مراغلی نه کرهت ان اذكر الله على غیر وضوء. ما بیا او د صد خدای نوم غشتل فخول نه ګور ځکه وعلیکم السلام کې د خدای نوم ده. خو امام بخاری لګا توسو کړی دا باب پیخه او دا واقعات معارض د یو بل حدیث ګرځولې چې هغه ته حدیث د عائشه وای. د عائشه په حدیث کې دا راغلی دی کان رسول الله سلام یذکر الله علی کل احیانه. حضور به خدای پاک یادو پټول حالاتو کې ټول حالات هغه جنوب تم جنابت تم رسول او بیا د سیتم. نو چې حضور مبارک خدای یاد کړی دی پټول حالاتو کې نو به څنګه ویني کرهت ان اذكر الله علی غیر وضوء به او د خدای پاک نم اغشتل بنگنم. نو بظاهر د دو حدیثین منځ کې تعارض راغی. حدیث د عائشې نه معلومیږي چې حضور هر وخت د خدای نوم اغشته دی کاو د سو کو نو. او حدیث د ابن عمر او د مهاجر ابن قنفذ د معلومیږي چې نه بیا د سنم اغشتل خنه دی. نو تطبیق سره تطبیق علماء عام په درو طریقو کوي. اول طریقه دا نسخ اختیاری چې دا کرهت ان اذكر الله على غیر وضوء دا حکم منسوخ دی. فکان یذکر الله فی کل احیانه په حدیث د عائشه. نو دا منع دا مخکنه و بیرست اباحت او جواز راغی. نو دا منع حدیث منسوخ دی او جواز او د اباحت حدیث ناسخ دی. دویم جا جواب کوي چې یذکر الله فی کل احیانه مراد عموم عرفی دی
نو عمومی منطقی الحمدللہ دا مراد نه دی چې حضور بار وخت ذکر کاو ولی حضور پاک خبرې نه دی کړې خوب یې نه دی کړې بیبیانو مبارکو سره نزدېکت او صحبت نه دی کړې نمراد د یذکر الله علی کل احیانه نمراد حالات متجدده متبدله دي یعنی د هر نوی حال لپاره دا ذکر مقررو چې سار به پاسې دنو دا به وي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور چې بار تتبتن دا به وي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث چې برا پاسې دا به وي غفرانک الحمدلله الذي اصحب عني الاذى وعافاني چې ما خام بشو اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لي چې باران به ولید دا به وي چې اوریاز به ولید دا به وي نمرات تینا دے حالات متجدده متبدله دی دا سینا چی هر وقت ذکر کاو هر وقت خو خبریم کردی دی او آرامیم کردی صحبتیم کردی نو بید دی حدیث او دا غی سے اختلاف نرا دی عموم پا عمومی منطقی ندی محمول پا عمومی عرفی دی یعنی فی کل احیانی دا دی عام حالات دا پارا دا غی ذکر مقررو نو دا دینا منا نو آغا حالاتو کی بے او دسو نو دی حدیث سره منافات رام دریم تطبیق دار چې ذکر دو قسمه ده یو ذکر مطلق دی یو ذکر موقت دی یو ذکر دی خاص وقت کې چاغې له وخت شرعاً مقرر دی لکه ته بیت الخلا ته ننوځې نو دا به وایې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او چې روزي غفرانک به وې او الحمدلله الذي اصحب عني الاذى وعافاني او چې د خوب نه را پاسې نو دا به وې الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا الیه النشور نو دا اوقات مقرر دي نو ادا د ذکر په دغه اوقاتو کې غوړه ده که ستا او دس وي که نه وي نو دې ته ذکر موقت وایي دکه سړی چې د خوب نه راپاسې هغه وخت کې اودس نه او چې سړی د بار ته نه راپاسې هغه وخت کې اودس نه او سړی چې کله بیت الخلا ته ننوځي دا ضرور خو نه ده چې مخکې نه دی اودسي د نسواري سړي خو د مخکې نه باد شروع شوي نو د خو اودس نه نو اسکار دوه قسمه شو یو اسکار موقته د خاصو حالاتو او د اوقاتو دپاره هغې کې اودس حضور مبارک ضروري ګڼلی نه دی او یو اسکار مطلقه دی لکه سړی ذکر کوي سبحان الله الحمدلله الحمدلله نو د اسکار مطلقه دپاره اودس خوښ کړی دی نو یو اسکار موقته دی په خاص اوقاتو نو ادا د ذکر په هغه وخت کې غوره ده که اودس دی وي که نه وي او یو عام ذکر کول دی نو هغې دپاره اودس غوره دی اوس یو سوال دی چې حضور مبارک باندې سلام چې واچول شو او رد سلام یې ونه کو انی کرهت ان اذکر الله علی غیر وضوء نو دا خو ذکر موقت دی د جواب د سلام خو وخت کې پکار دی نو دا خو موقت کې داخلول پکارو نه په مطلق کې حضور مبارک انی کرهت وي نو علما وایي د ذکر واستو کو چې یاره د فوات نه چا در باندې سلام واچو ناستو نو خیر دی که جواب رستو شي نو حکم د مطلق شو ځکه په یو موقع کې همدغه مهاجر ابن قنفذ مخې له وله راغی ابو داود کې دی نو سلام یې پې واچو جواب یې خو ورنه کړه خو زر یې تیمم و بیا رستو چې هغه پناه کېدنه وي وعلیکم السلام ورحمت الله نو جواب هغه وخت کې چې یاره د فوات وي نو جواب په سلام په اودس کې غوره او چې یاره د فوات وي نو تیمم یې ولواله دی اوس د دې تیمم والو نه احناف یو مسله راوباسي او دې ته یې خیال کوي هغه عبادت چې هغې له طهارت شرط نه وي
لکه پیاد تلاوت کول، پیاد درود شریف فیل، پیاد ذکر کول، هغه کې تیمم والے شي اگر چې او بوي. نو زه خو چې د کېږم او 10 منینو په دیوال تیمم وا دا یاد در. نو یو هغه عبادت چې هغه له او 10 شرط نه دی ته ولا تیمم والے شي اگر چې وبوي. او دلیل دا واقع د مهاجر ابن قنفذ دا ځکه په خار کې او د مدینه نو بخوي او حضور مبارک په دیوال تیمم. نو که د استادانو ملاقات لده یا مقبره زیارت لده یا ذکر پیاد کوي یا درود شریف پیاد وای یا تلاوت پیاد کوي دې د پاره او 10 شرط نه دی. نو ته تیمم والے شي په دیوال او دلیل دا واقع په مسله پیښه. دیمه کوم عبادت چې طهارت ولا شرط ته خو فوات راضی لا اله بدل، یعنی فوات دا سے راضی چې قضې نه وي علتم تیمم والش. لکه د جنازې منځ او جنازې منځ د طهارت شرط کنه. او کته او 10 لذي دوباره جنازه حاضر ده جمع درې ده نو به د جنازه کیږي او دا قضا نشته. زمون مذهب دار چې او 10 ولا کول شو دا واقع دلیل نه ځکه فوات لا اله بدل لازم. امام بخاری دا ډیر عموم قائل دی باب په فقہی درستو او ای که د سړی نه جمع دا منځ قضا کېده په فوات د وخت کې هم د تیمم والی شي په خار کې اگر چې وبشتا موږ وی فوات د وخت لپاره نه کوي ځکه که وخت لا شو قضا کې دي شي کنه ها. او د جنازې قضا نشته دا رنګ د اختر د منځ چې اختر منځ کې ته ولاړې او دسته مات شو نو کته زه او 10 کې به د نجمزي او د هغه قضا نشته. نو د اختر په منځ کې او د جنازې په منځ کې احناف د دې واقع نه دا مسله راوباسي چې کوم عبادت د طهارت شرط دی او که او 10 لذین فوات راضی قضا کې دل لازم لا اله بدل قضې نه کیږي نو به تیمم والش. او بخاری د دین زیات د وسط قائل دی او په فوات د وخت کې په فرض کې ته تیمم والش. مونږ وینا په فوات د وخت کې نشي کېږي ځکه چې فوات کراږي خو بدل شته کنه قضا شته او د جنازې قضا نشته. او دا نو درې وړ امامان مبارکه هغه جنازې د پاره تیمم نه وي ځکه هغه جنازه پر دویم دلو کې خدای الله زموږ وطن کې او رواج دا غلط دی. د کرینا بیا د سره روان شنو چې الته صفنو درېږي نو څوک په صادر اړم شي او څوک په خو په صادر خو تیمم نه کیږي د سره په خاورو بکه او تیار د جمعات نه لاړ نو الته تیمم دا خو احناف او علما هغه وخت کې لیکلي چې تراشه اتفاقا جنازه تیار او که تزی او 10 نو جنازه نزینه به کولش. د دې وجنه امام او ولی با پتیمم نه کوي ځکه ولی او امام جنازه رستو کولش امام د جنازه په پتیمم نه کوي ځکه امام رستو کولش نه که صبر وکړي او نور سړو کې اختیار نه په جمع کې او ولی او بغیر دا 10 نه کوي دا یاد. نو یا حدیث کراہیت پاسکار مطلقہ و حمل لے یا حکم منسوخ یا غدے کے چی فوات لا الہ بدل لازی نو تو تیمم مالش لکا حضور مبارک آسکار دا پارا چی فوات رازی او بدلی نجوڑی گی نو تیمم مالش لکا حضور دا سلام دا پارا کر. سو کوئی دا عام اجازت چی دا قبیلی دا رخصت نا دے او حضور مبارک عمل بالعظیمت کاؤ دا سلورم جواب د ابن عبد الملک چې د خپل ځان د پاره د دې وجنه کرهته ویل دي اکرهه نه دی ویل انی کرهت ان اذكر الله على غیر وضوء ما ځان د پاره دا نه خو چې د خدای نوم دی او د سوالم معلومه ده چې عام حکم نه دی حضور مبارک د ځان د پاره ویل دي هغه عمل بالعظیمت اختیار کړی او مت د پاره نه دی ویلې
جواب د سلام ته به د سم او دا نن له کسانو کې دا کسان شامی کې وګوره نو چې سلام پښتنه نو جواب هم پاغي ضروری نه ده بس په کوړه ته کنو دا سور الکهف لویه مسله دا وګرانه ده